چې کله د اولاد د نکاح قابل شي، طاقت لري، مہر ازدواجی زندگی طاقت لري، او دې د پاره د کفې د برابرتیا خو خپل رشتم ملو شي، خو لیکن د رسم او رواج په وجه باندې والدین د دغه اولاد په نکاح کې تاخير کوي. ولې لستو لک علیکم لا نه دی کړي، شادي حال کې خلا روټه نشو ورکولې، 200 جوړې هم جنې نه دی کړي، نکریزي پکې نشو کولې. دومره حد پورې رسم رواج کې ورډوبې چې اصل رشتہ ممکن ده چې په دې لګو پیسو کې موشي، خو د رسم رواج په وجه باندې رشتہ تورستو کې حدیث مفهوم داسې دی. کو په دې حالاتو کې دی الکو دی جنین نعوذ بالله په زنا کې اخته شو، په لواطت کې اخته شو، په ګناه کبیره کې اخته شو، لار ور سره په دې ګناه کې شامل دي. ولی سبب یې دا دی مونږ رسم رواج په وجه واده ډېر ګران کړی دی، او دا رسم رواج ته د میز نو باسي نو دونه ښکلی آسان عمل دی څه اندازه نشته. مونږ مسلمانان یو، قرآن اور حدیث مونږ د پاره یو دستور عمل دی، او چرته مونږ داسې ونه لیدل چې شریعت مونږ ته وایي چې نکاح به د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ نه پس په مسجد کې وشي، نو دا بهتره ده او مستحب دی. کلم لیدلې ده چې په مسجد کې نکاح شوې ده؟ نه، زمونږ نکاحګانې په ډنګ ډونګ باندې کېږي. بھئی دا بدې معنی معمول وکړو که نه؟ د نکاح په مجلس کې مونږ ته ویلي شوي دي چې تاسو کجوري راوړئ او کجوري د نکاح نه پس وشینده په دې مجلس کې. صحابو نه ثابت دي، نبی علیه السلام نه ثابت دي، کلم کړي دي داسې نه. د دین نم بے خبره یو مونږ خپل، او ماشاءالله 40 50 60 سال د دې نه زیات زمونږ عمرونه رسیدلی او د دین د یوې مسلې نه یو خبر. څومره افسوس دی دې حال کې راله مرګ رالو، 100 ضرب الله ته پیش کو. نو دا چې کله زمو ستا بچی وي په مسجد کې مونږ د دې نکاح وکړو، ته وګوره د دې برکات. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي، ماته نبی علیہ السلام فرمایل یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 سيزونه با لیټ کې نه، چې کله وخت پوره شي جلدی به بګه کې. الصلاه اذا آنت، چې کله د موز وخت داخل شو اوس به تاخير نه کې، سستی به نه کې، فورا د مزله. والجنازه اذا حضرت، چې کله جنازه حاضر شي نو بیا به سستی نه کې، زر تر زر جنازه کوه لحد تک زوا. والایم اذا وجدت لها کفءا، کله چې یو جنې د واده لایق شي او دا غې د جوړ رشتہ ملو شو نو فورا یې په نکاح کوه، تاخير پکې مه کوه. ور دلته علماء لیکلي د دې حدیث لاندې چې اوس د جنې یا د الګ د پاره برابر خپل رشتہ راغلی ده، د شریعت په دایره کې دا ته کولی شي او بیا رستو کې نو ته په ګناه کبیره کې اخته. بل حدیث کې راځي، مشکات شریف کې روایت ته 2 صحابه نقل کوي، ابو سعید خدری او ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل من ولد له ولد، د چا په کور کې چې بچي وش الک یا جنې، فليحسن اسمه، خپل نوم دی ورلکی دی، وادبه، دته د ادب خو تعلیم دی ورته ورکی، دنیوي اخروی دینی دا تعلیمات ته ورکی. فاذا بلغ، او چې کله بالغ شي فليزوجه، نکاح دی ورلو کی. فان بلغ، بالغ شو ماشوم یا جنې، ولم يزوجه، خود ورل نکاح نکړه د وس باوجود هم، فاصاب اسما، اپ ګناه کې اخته شو، په زنا کې اخته شو، فانما اسمه على ابيه، د دک ګناه چې کم وبال له سزا ده په پلار باندې ده. دانه چې دا سړی ته محفوظ چا چې کړی دا غم پکې شامل دی، خو سبب یې څوک جوړ شو؟ دلته پلار جوړ شو چې دا وس باوجود ورله نکاح نه کوي. ګوره یو هغه ښه چې تا ته ښکلی ښه رشته نه میلو شوې، د دې په وجه تاخیر راځي، دا په دې صورت کې نه دی ګناهګار پلار. چې کم د واده ضروري سیزونه دي او ورله پوره کوي او په دې کې لږ خبره لیټوالی ته لاړ شي، په دې کې پلار نه دی ګناهګار. دا په هغه صورت کې چې تمام ضروریات د واده پوره دي،
دا رسم رواج به یو طرف ته کې او د هغې باوجود ورله نکاح نه کوي نو اوس کو ګناو کې بچي نو پلار ورسره پکې شامل دی د شعب الایمان للبیهقی حدیث ته حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه فرمای چې نبی علیہ السلام فرمایل مکتوب فی التورات د تورات په تختو په پاڼو باندې دا لیکل شوی من بلغت له ابنه 12 سنه دا چا چې یو لور د 12 کالو شي مطلب بالغ شي فلم یزوجها او د وس باوجود هم د پلار ورله نکاح نکړه فرکبت اسما او الله دې نه کې په زنا کې اخته شوه فاسم ذلک ابیه د دک زنا ګناه په پلار باندې ده دا ولی شریعت په دې باندې دومره پابندي کوي نکاح د دې دپاره چې د زنا دروازه بند شي ورنه دا نفس خو مونږ نه ډېر څه غواړي شیطان خدا کوشش دی چې دا په ګناه کې اخته شي نو چې د دې موقع ورله ورنکو او یو عقلي وجه هم درته ووایم ګوره د مرګ جون پته نه لګي اوس زما بچی دی د معنی چې زه څنګه دردېږم داسې به پې ته نه دردېږي نو چې زه وله په خپل جون باندې دا واده وکړم خو زه بیا د دنیا نه ځمم په داسې حال کې چې د ما بچي ټول واده شوي نو زه به لږ مطمئن خو لاړ شم که نه ټولو ته مې خپل حق ورکړی لږ مطمئن خو به لاړ شم او که ته د دنیا نه لاړې او پیغلې لونه نه موجود وي او تا ورله نکام نه کړې وس باوجود دې ورله نه کړې په زړه به دې دا غم چې خدای زما نه پس به زما د لوریانو څه کېږي خو زامن مې دي نو زه به ځان له وکړي وبه ګټي وبه کي د دې لوریانو به مې څه کېږي چې څومره زر کېدی شي بس ښه رشته راځي نو بیا ورته انکار نه کول پکار